بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نو مونږه دا مستملی احوال ذکر کول. اولنې احوال مونږه دا ذکر کړو چې مستملی به معرفه مونږ کله راوړو کنه. نو بیا د معرفه هغه دغه اقسامو چې دغه ضمیر سره به کله راوړو، په عالم سره به کله راوړو، په اسم اشاره سره به کله راوړو، په موصول سره به کله راوړو، په الف لام سره به کله راوړو. نن پایګه اخرنه زیره چې مستملی په اضافت سره کله راوړو. نو نمبر 1 دا ده چې مستملی په اضافت سره حال راوړو، وای چې کله د سامع په ذهن کې په مختصر طریقې سره د غسیز حاضر کولی. نو یو دا شو. دویم نمبر 3 دا د تعظیم د پاره، دریم د تحقیر د پاره. تعظیمی جو یا بګی د مضاف تعظیمی، یا بګی د مضاف الیه تعظیمی، او یا بګی د مضاف الیه نه علاوه د دریم یو بل څه تعظیم به بګی. او په تحقیر کې هم د قدرې صورتونه دي، یا به د مضاف الیه تحقیر د پاره، یا د مضاف د تحقیر د پاره، یا د مضاف الیه د دوانو تحقیر نه علاوه د بل څه د تحقیر د پاره به درول شي. بس دغه خلاصه ورځي به اوس. وبالاضافه او ای تعریف المسند الیه باضافه الى شیء من المعارف، چې تعریف د مسند یعنی مسند معرفه راوړل چې د دې اضافت شوی پرې معارفو کې یو سیستا، یعنی مضاف به الف لام یا مضاف اسم اشاره وي، مضاف اسم موصول وي، چې پرې پنځو کې یو سیس طرف ته مضاف تصویر دي. لانها ولې نمبر 1 وجه دا لانها زګه چې دا اضافت اکثر طریق دا مختصر ترینه طریقه ده الى احضاره فی ذهن السامع، د سامع په ذهن کې د حاضرولو مختصر ترینه طریقه چې نه مضاف ته لکه دلګه شی لیکل ده هوایا مع الركب اليمانين مسعد جنيب وجثماني بمكه موثق. دلګه هوایا معنا دا ما زما محبوب. نو دلګه دا هوایا دا ذکر کړه ده چې هوایا زما محبوب. نو دلګه د دې هوا اضافه کړه ده یا تا، نو دا وې مختصر ترینه طریقه ده د دین لکه دی وای الذي اهواه، هاي کس چې ما وسره محبت کړه نه، نو الذي اهواه دا ټکه جنن دا اوګد ده او هوایا دا مختصر ده. دغه شان دي من اهواه دا ټکه جنن دا اوګد ده او هوایا دا نه. یا الذي يميل اليه قلبي دا ټکه اوګد ده او هوایا چې دا نږدې ده، دا مختصر ده. ندی اختصار د پاره چې د سامع په ذهن کې دا په مختصر طریقې سره دا حاضرول لپاره دا په مضاف سره ذکر کیږي. نو هواي ذکر کړه ده او دا هواي په دې باندې الذي اهواه یا من اهواه یا الذي يميل اليه قلبي هغه نه ذکر کړه، ولی ځکه چې دا مختصر ترین طریقه ده. هوایا اي محوي یعنی زما محبوب، وهذا اخسر او دا ډیر اکثر ده من الذي اهواه ونحو ذلك. والاختصار مطلوب لذيق المقام، دلته اختصار مطلوب ده. دا شل کنه تاسو ان شاء الله چې کله حماسه بریش پغه درجه کې کتاب ده کنه، لکه څنګه چې دا متنبی وای دغه وای دا متنبی او دا بل معلقه دا شان دي حماسه د سی کتاب ده. نو پای کې لاول نه شعر دې نه ده هوايا مع الركب اليمانين مسعد جنيب وجسماني بمكه موثق. دی وی چې زماغه محبوب چې کنه دا شاعر چې نه په مکه مکرمه کې چا تړلې او د خلکو دغه عشق په دې ګناه کې گرفتار کړل او دې چې نه دغه ځای کې دي او دې است شي کوله په زنجیرونو باندې تړلې او دغه محبوب د یمن نقل راغلو دا غو سره لاړو. نو دې چې کله د تلو په ټایم کې خپل محبوب ولیدو چیرې دا خو د یمن د خلکو سره لاړو، نو دې په دغه ټایم کې وای هوایا زماغه محبوب مع الركب اليمانين مسعد، د یمانی لخر سره د یمانی خلکو سره وخت او لاړو وسره وجسم وجنيب للرزيتا چې راته بلاري کې لشي وجسماني بمکه موثق او زماره جسم چې دا په مکه مکرمه کې تړل شوی دی موثق تړل شوی دی. نو اوس دلته کې دا کنه چې دا حالت درې خبره تقاضا کوي چې یو خدای په جیل کې ستړی او بل چې بغم او په تکلیف کې چې محبوب ته روان دي، نو په دغه ټایم کې دونه وګړي خبرې نه کوي چې الذي اهوا یا الذي يميل اليه قلبي، بلکې دا هوايا مع الركب لکه پوه شو به معنی. والاختصار مطلوب او اذا لګي اختصار مطلوب دی لذيق المقام د مقام د تنګي د وجنه او فرط السامته او د ډېر ستړيوالي د وجنه.
لکونه فی سجن دغه په جیل کې دی والحبیب علی الرحیل او دغه د محبوب دا په سفر باندې مع الركب اليمانين مسعد دا شعر سره شعر دی هوايا مع الركب اليمانين مسعد جنيب وجثماني بمكة موثق مع الركب دا ركب سوار لو توي سوارا اليمانين يمن ولا مسعد اي مبعد ذاهب في الارض لريت لونكي مسعد معنا مبعد لريت لونكي وتمام او تمام شعر يعني مطلب دویمه کړی دا جنيب وجثماني بمكة موثق جنيب سماننا جنيب اي المجنوب المستتبع يعني دا جنيب معنی تلله دسی تله چې خلک په اپس تابعداري کوي المستتبع چې هغه تابعداري کوي شي جسمان الشخص شخص مراد يعني جسم زما الموثق مقيد تړل شي ولفظ البيت خبر ومعناه تأسف وتحسر ويدل کې دا بیت لري کنه دا خو لفظا جمله خبریه ده لیکن دل کې دا تأسف د افسوس او د حسرت لپاره راولل شوی دی هغه پوښوي ورسره براشي چې کله جمله خبریه به کوم ځای کې راځي شي کوم ځای راځي نو دل کې دا خو لفظا جمله خبریه ده لیکن دا د تأسف او حسرت ولا معنی به پرته ده لو ډیر څه لکان دي سبق ورنور دی ناس د عثمان غنی ناس ته ابل ناس ته هغه شاده ناس ته دغه ناس ته هم جدو دا سبقون درځي نه فضل امین ناس ته بلال ناس ته سبا وګورو ان شاء الله ها په دې باندې تاسو پوښوي چې په مخاطب په ذهن کې د سامع په ذهن کې په مختصر ترین طریقې سره یو څه حاضرول لپاره د مضاف سره ذکر کیږي نمبر 2 او لتضمنها چې اضافت والا معنی تضمن وي تعظیم لره لشان المضاف الیه یاخذ مضاف الیه شان او عظمت د لپاره یا د مضاف او یا د غیر ما یا د ځوان نه علاوه کا قولک فی تعظیم المضاف الیه لګتر مضاف الیه تعظیم د پرده عبدی حضره عبد حضر ما غلام حاضر دی مطلب دا ته پکې دلګي دا عبد مضاف ته یا مضاف الیه دا مضاف الیه تعظیم د پر چې ته چې لکه دون لوی سړی ما چې زما غره غلام دی عبد حضر زما غلام تعظیما لك بان لك عبدا استعبد وفي تعظیم المضاف او ته د مضاف ته تعظیم د پر درځي لکه عبد الخلیفه دی رکبه د بچا غلام چې نن دغه شوی نو لکه دا غلام دا عام غلام نه دی دا عام سړی غلام نه دی بلکې د بچا غلام دی ندل کې د مضاف د تعظیم د پاره دراول شوی بیان عبد للخلیفه وفي تعظیم غیر المضاف والمضاف الیه کله کله مضاف مضاف الیه تعظیم نه لور بل چر پاره لکه عبد السلطان عندي د باچا غلام زما سره دی نو دل کې تا د عندي کې د خپل ځان دغه کې د خپل ځان لویواله ظاهره چې د باچا غ سلطان د باچا غ غلام زما سره مطلب څه دومره غټ سره ما چې د باچا نوکران زما سره ګرځي و دل کې په عندي کې خدایا مضاف الیه دا او دل کې دا د دغه په نه راغلی ځکه چې د عندي کې دا یا مضاف الیه دا مستملی نه دی او موږ د هغه مضاف الیه د تعظیم خبره کو کم کې جاسوي مستملی وي لکه پوښوي تعظیما للمتکلم الى تعظیم د متکلم نه به ان عبد السلطان عنده جزاک چې د باچا سلطان د سر ده او هو وان كان مضاف الیه او پر عندي کې د یا د متکلم اگر چې دا مضاف الیه ده لکنه غیر المسلم الیه لیکن دا غیر د مسلم الیه المضاف وغیر موظف چې اضافت وتشریع کنه چې مسلم الیه وهذا ما نقول او غیرهما او لتضمنها تحقيرا للمضاف یا پکې تحقیر والا معنی چې دا پکې موجود دی او تحقیر به یا د مضاف یا د مضاف الیه یا د مضاف الیه علاوه کله مضاف لګیدا ولد الحجام صغير دا حاضر د نای بچي حاضر دي د نای بچي نه لګي هغه بچي د مضاف لپاره دغه چې مضاف الیه او المضاف الیه مضاف الیه لپاره لګیدا ضارب زید حاضر ازه چې والے لګنه هغه حاضر دي نه لګي دا د مضاف الیه تحقیر ده او غیره مالکته ولد الحجام جلیس زید دا حجام بچی چې نن د زید سره ناشته نو دل کې دا زید چې نن د زید دغه تحقیر ده چې زید دوم رسپک سره نه بچو سره نشي او لاغنائها عن تفصيل المتعذرين یا د دین علاوه دا درې په کتاب کې ذکر کړل چې مختصر ترین طریقه د سامعات ذهن درارو لپاره ایا د تعظیم لپاره یا د تحقیر لپاره دین له درې دل کې ذکر کړي او لاغنائها عن تفصيل المتعذرين چې دا کنه چې د تفصیل نه تفصیل ګران وي تفصیل ذکر کول متعذر وي ګران وي یا ناممکن وي د داغي له ته مضاف ذکر کې لګته اتفق اهل الحق على كذا
اهل حق اتفاق کړی دی په دې باندې نو ته لګي ته اهل حق ذکر کړل یعنی مضاف سره دې ذکر کړل مضاف مستند الیه او د دې ذکر نه کړل ځکه چې د اهل حق ټول راجمع کول دا ناممکن دي د ټول اهل حق نمونه غسل سری ناممکن دي او متعسر یا ګران وی ګران وی لګي اهل البلد فعلوا كذا نو ناممکن نه دي خو ګران دي هغه پوه شو اهل البلد او مضاف سره ذکر کړل دی چې ټول کې والو نمونه غسل دا ګران دي ولانه يمنع عن التفصيل او یاد دی وجنه کنه چې کته د باز نو ماغ نه باز به خفقيږي چې چا نوم دې مکه واغستو چا نوم دې روستو واغستو نو چا چې مکه واغستو هغه خوشاله چې چا چې روستو واغستو هغه څه شي او خفشي لکه ولانه لدي وجه شان دار يمنع عن التفصيل چې منکه د تفصیل نه معنی او سمانه کوونکې مثل تقدیم البعض على البعض لکه بعض په بعض باندې مکه لکه علماء البلد حاضرون د کله علماء کرام راغلي دي نو څه کوي چې لکه دا پکې پر سټیج باندې زموږ سره پلان کې نهسته یو دوه درې بدل پاتې شي نو به د مجلس نه پاتې به خفشي ابو زمانو پکې نه غسته زمانو پکې نه ما پکې بس حساب نه زه شیش راغلم نن سبا ما تاسو دي ټول خبره ده شو شاله زمانو پکې نه غسته نو دا نه تم دی دا او زمانو نو هغه بلنو څه پته بیان کوي وای دا چې دا خب واقعي خبره ده چې یو کس بیان لري ته نه پاتې شو چې زما په پوسټر کې زمانو چې دای کم ورکوټ لیکل لري ای بل کس انو مې غټ لیکل نه نه زما بیان لا زمانو مې کښ لیکل نو دا راغنه چې لکه خلک په دې باندې خفقي ګوندې وای علماء البلد حاضرون د کلی علماء کرام چې اندار راغلي دي نو د سينو جایلګه پلان کې سب راغله ځکه په سټیج سیکریټری باندې په خپل خولې راغلي نه بسونو مونږ شي سب ورته دي کم چې دی هیر جواب خفشي بیا نو دې ردی وجه لکه مانع موجود ده نو دې بګی دانو علماء البلد الى غیر ذلك من الاعتبارات والذين علاوه نورهم دي لکه یو استعطاف ده لکه الله تعالی ولا تزار والده بولدها یا کله کله د عموم او د استغراق د فرازي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين خاجي په دې باندې پوښوي نو دا ټول خبره چې کنه در دیوا چې مسلمان به معرفه من کله راوړو نو چې معرفه راوړو داګه اوجه وس د دې نه خو دا و چې تنکیر المسلم لی به نکیره کله راوړو مسلم لی به نکیره کله راوړو نو د مسلم لی د نکیره راوړو څنګه سلور پنځه وجې دي نمبر 1 دا د افراد د پاره یعنی ته دا صرف یو فرد کې دا خبره منحصر کې چې مسلم لی صرف یو فرد دی نو دا غي د پاره دا مسلم لی نکیره راوړل کېږي یا یو نوعي طرف ته پاکستان اشاره یا تعظیم طرف ته اشاره یا تحقیر طرف ته اشاره یا تکثیر طرف ته اشاره مسلم لی نکیره راوړل کېږي واما تنکیره او هر چې تنکیر د مسلمانین کې رکل راول کېږي نمبر 1 فلیل افراد یعنی د بار د افراد یعنی للقصد الى فرد مما يصدق عليه اسم الجنس یعنی چې یو اسم جنسي اته په یو فرد کې منحصر کې چې لکه مطلب خو دې ډېر شي سړی کې دي شي او ته چې دې نه مقصود ما صرف یو فرد دی نو په یو فرد کې د اسم جنس د معنا منحصر کول لپاره دا مفرد راول کېږي نکره راول کېږي لکه ته وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى راغه یو سړی د کلی د کوسر نه چمنډه راوهله نو دلته کې دا رجل اسم نکره ده او ته دلته کې چې دې نه صرف یو فرد مراد دی نور افراد نه مراد د دې ودنه رجل نکره دی راوړه پوه شو به معنی او نوعیت یاد ده چې د یو څه نوع بیان قسم بیان د یو څه د نوعیت د ظاهرولو لپاره د یو څه د نوعیت ظاهرولو لپاره ته نکره راوړي لکه الله تعالی فرمایي وعلى ابصارهم غشاوه د دو پسورګ باندې یو قسم پردی دي یو قسم پردی مطلب دا یو قسم پردی چې هغه د عقل منع کوي نمبر 2 او النوعيه یا د نوعیت لپاره ای للقصد الى نوع منه چې مقصود دې نه یو نوع وي لکه وعلى ابصارهم غشاوه اي نوع من الاغطيه د دو پسترګو باندې پردی دي یعنی نوع من الاغطيه د دې پردو نه یو قسم دی چې هغه سره وو غطاء التعامي عن آیات الله چا پردا د الله تعالی د آیاتونو نړندېدل دي وفي المفتاح او په مفتاح کې دا چې انه للتعظیم په غشاوتون کې دا تا په غشاوتون کې تنوین د تعظیم لپاره ده د نوع لپاره نه ده لکه هغه معنی کې چې غشاوتون عظیمتون غټه پردي دي لکه پوه شوي او تعظیم او تحقیر یا د تعظیم لپاره او تحقیر لپاره دي د تعظیم او د تحقیر تعظیم یو څه عظمت لویواله بیانول تحقیر سپکواله بیانول د دوانو لپاره یو شعر لیکل دی له حاجب فی کل امر یشینه وليس له عن طالب العرف حاجب دلګي ګوره حاجب دو پیر راغله ده له حاجب
ویلو له حاجب في كل امر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجب په اخره کې نو په اوله کې چې دا دغه حاجب دی نو دا د تعظیم لپاره دی دا نکره د تعظیم لپاره چې له حاجب عظیم فی کل امر یشینه چې دا لپاره یو لوی پرده ده د هر هغه کار نه چې په د باندې عیب لګي مطلب دا کنه چې دسی کار چې زما په ممدوح باندې عیب ولګي نو دسی کار دار پر نشته لوی پرده ده وليس له عن طالب العرف حاجب او د هغه کس د پاره چې کوم هغه حقیقت معلومول غواړي او کوم چې په صادقه باندې طالبي دا لپاره معمولی حاجب هم نشته مطلب هر څړې تل شي دا خپل خبر اتر چې دا وخت شي خپل خبر اتر دا سره کول شي دا په څه باندې باندې نو دلته کې دا حاجبون څو پیری راغله ده دوه پیری لاول نه تعظیم نه پر دویمو نو دا واوی تعظیم و تاخیر لك قولي له حاجب في كل امر يشينه وليس له عن طالب العرف حاجبه له حاجب لا ولا حاجب معنی ايمان عظيم چې نشته دا لپاره یو لوی مانع ده في كل امر بهر وکړه کې يشينه اي يعيبه چې په دې باندې عیب لګوي وليس له عن طالب العرف حاجب او نشته لپاره د معرفت طلب کوونکی د معرفت نه یعنی پس چې باندې طلب کوونکی حاجب سمانه عقيل فكيف بالعظيم يعني ورکوټه باندې نشته نو غټ پسنګ شي او التكثير والتقليل یا تکثیر لپاره د اوسې زیاتوالي لپاره لکه و ان له لابلا دا سره ډیر زیات اوخان دي نو لابلا کې دا تنوین د لپاره تکثیر ده یا و ان له لغنما دا سره دا لپاره ډیر زیات غړي بيزي دي نو غنمن کې دا تنوین د لپاره تکثیر ده او التقلیل یا د تقلیل لپاره لکه ورضوان من الله اکبر د الله د طرفنا وړو کې رضامندي دا ملوي ده مطلب که الله ته نه لګوټي راضي چې کنه دا هم غټه خبره ده ځکه الله شان لري ورته دې نه دا خبره کوي چې په تعظیم او په تکثیر کې څه فرق ده په تعظیم او په تکثیر کې څه فرق ده نو تعظیم چې کنه دا په اعتبار د شان سره وي چې شان لوی او تکثیر چې دا په اعتبار د کمیت او مقدار سره وي تکثیر په مقدار سره وي او تعظیم چې دا په کیفیت سره وي دغه شانتي دغه په تقلیل او په تحقیر کې هم ده چې تقلیل چې نه دا د کمیت په مقدار کموال لپاره او تحقیر چې نه د عزت او د کیفیت د کمیدو لپاره الګه پوه شوي والفرق بين التعظيم والتكثير او فرق ما بين التعظيم والتكثير کې دار ان التعظيم بحسب ارتفاع الشان وعلو الطبقه چې تعظیم دا راځي په اعتبار د اوچتوالي د شان او د لوی طبقه والتكثير به اعتبار الكميات والمقادير او تکثیر دا په اعتبار د کمیات کم مقدار ته ویلېږي عادت ته ویلېږي تحقیقا کما فی الابل لکه څنګه په ابل کې دي او تقدیرا یا و تقدیرا کرے کما فی رضوان وقد التحقیر والتقلیل او دغه تحقیر او تقلیل له وللاشاره الى بينهما فرقا او اعتبار اشاره دا ورته دوه په منځ کې فرق ده وقد جاء التنكير للتعظيم والتكثير وکلا کلا یونه کېږي او بای کې هم تعظیم والا معنی هم بګه تکثیر والا معنی لکه الله تعالی فرمای و ان يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك کچرته دا کافران د مکه نه مشرکان ستاسو تکذیب کوي نو ته په دې باندې مخه پکې غولې فقد كذبت رسل من قبلك ځکه په تاسو سره تکذیب شوی د ډیرو رسولانو ستانه مکه اوس په دې رسولون کې دا تنکیر ده تنکیر ده کنه دا نه کېره راوړل شوی د رسولون د دې لپاره چې ستانه مخ ډیر پیغمبران ناغلي دي نو دا پکې کثرت والا معنی ده یا ستانه مخ کې ډیر اوچتي مرتبه والا پیغمبران ناغلي نو دا پکې تعظیم والا معنی ده لکه پوه شوي نو کله کله دسی کنه چې لکه ټکه یوي هم پکې تکثیر والا معنی هم پکې تعظیم والا و ان يكذبوك كجردا کافران تکذیب کوي استا فقد كذبت رسل پر ایسر تکذیب کړل شو د رسولانو من قبل کما کستانه اي ذو عدد كثير يعني ډېر تعداد والا وهذا نذر للتكثير دلګو دا تنوین لپاره تکثیر ده وذو عدد آیات عظام او آیات عظام چې ډېر اوچتو نغوالو هذا نذر للتعظیم وقد يكون للتحقير والتقليل معنى او کله کله دا نکره دا تحقیر او تقلیل ورځانه معنی په یو ټیم کې لکه حصل لي منه شيء دا غنه ماته لک معمولی کو تکسیس ملاو شونو مطلب په دا کې هم لګ دے په تعداد په عدد کې هم لګ دے او په کیفیت کې هم سره لګ دے اي حقير قليل ومن تنكير غيره للافراد او النوعيه اي وکلا کلا یو اسم نکره ذکر وی ما ته وګورئ کلا کلا یو اسم نکره ذکر وی غاده مسند لې نه وی مستدلی نه وي بلکې د پاره د افراد یا د پاره د نوعیت راځي
کله کله یو اسم نکره ذکر وي خواغه په کلام کې مسند لی نه وي خو بیا هم پرې کې لکه افراد او نوعیت ولا معنی لکه عام طور باندې خو مسند لی دا افراد ولا راځي نوعیت ولا معنی به راځي او کله کله اسم دي چې هغه نکره راغلی خو مسند لی نه وي خو بیا به افراد او نوعیت ولا معنی وي لکه الله تعالی وای والله خلق كل دابه من ماء نو دلته دا دابتین کې دا تنوین دا کله دابتین دا چې نه دا دغه نه مضاف الیه نه دا دغه مسلم الیه نه ده مسلم الیه نه ده ځکه والله خلق كل دابه نو بخلقه کې هو ضمیر دغه مسلم الیه ده خدا دابتین او مائن دا نکره راغله ده وذل کې دا دابتین چې نه دي کې دا تنوین د پاره د افراد ده او په ممائن کې دا مائن کې دا تنوین د لپاره د نوعیت ده مطلب دا ده چې الله تعالی هغه ذات ده چې پیدا کړی ده هر فرد د انسان نه د یو قسم اوبونه چې هغه د منی د وبدي نطفه ده ومن تنکیر غیره او کلا کلا راضی دا مصلی علاوه د نکینه دا نکره راضی علاوه د مسلینا للافراد د افراد لپاره او النوعیت د نوعیت لپاره نا والله خلق كل دابه مما كل فرد يعني كل فرد هذا فرد من افراد الدواب دا افراد جنسورنا من نطفه معينه د نطفه معينه راضی هو نطفه ابيه المختص به ان الفرد بلاد د رقم چې خاص شوی په سره وكل نوع من انواع الدواب او هر نوع د انواع د دوابنا من نوع دا من نوع من انواع المياه وهو النوع النطفه نوع د نطفه التي تختص بذلك النوع چې هغه خاص د بدن نوع سره من الدواب ومن تنکیر غیره او کله کله و اسم نکره راغلی د مستملین علاوه د تعظیم د پاره لکه پوښوي لکه فاذنوا بحرب من الله تاسو اعلان ورې دی لو جنگ نه لګي به حربین کې د حربین تنوین دی دا نکره راغله او د تعظیم د پاره راغله خدا مستملیه نه ده لکه پوښوي اي حرب فاذنوا تجنگ واعلان ورې به حرب دی لو جنگ من الله ورسوله ولی تحقیر او کله کله راځي د تحقیر د پاره چې مستملی نه یو اسم نکره راول شوی مستملی نه مستملی نه خو هغه د تحقیر ولا معنی بږي لکه ان ظن الا ظنن چې نه کوي د ګمان مگر لکون ته ګمان وځل لګي د ظنن چې نه کنه نو دل لګي د تنوین د پاره د تحقیر ده ځکه او دل لګي دا وای مفعول مطلق نشي جوړ ده دل لګي دا مفعول مطلق د نوع لپاره تاکید لپاره نه ده یلګه پوه شو به معنی زکه کدا دغه نشي کنه کدا نو بیا به دا مستثنا متصل وي سبي مستثنا متصل وي مستثنا متصل لپاره دا خبره ضروري ده چې مستثنا به مستثنا منو کې داخل وي ولي تحقير نو ان ظن الا ظنا چې دغه معنی نه مگر معمولی ګمان اي ظنا حقيرا ضعيفا لګمان اذ ظن مما يقبل الشده والضعف واذا دغه ظن چې کنه دا شدت او ضعف سره دا قبلوي مطلب بعضی ګمانونه چې کنه غډیر زیات وي او بعضی ګمانونه لږ وي نو د اظن چې کنه ان ظن نه دا ان ظننا مراد منګه کامل ځان واخلو او دا الا ظن د دینه مراد منګه سو واخلو دا به منګه ورکوټ ځان واخلو لږ ځان واخلو ځکه چې دا مستثنا به مستثنا منه کې څه شي داخله شي واښو به معنی فالمفعول المطلق دلګي دا مفعول مطلق چې ان ظن الا ظنا دلګي دا نوعیت لپاره ده تاکید لپاره نه ده چې دا ان ظن الا ظن چې مونږ ګمان نه کوو مگر حقيقي ګمان نه مراد بلکې لګ وبهذا الاعتبار صح وقوه په دې اعتبار سره صحیح ده واقع کېدل لري بعد المستثناء مفرغ نو سو استثناء مفرغنا مستثناء مفرغ څه ته وایي چې بايږي مستثنى منه نه ذکر ما امتناع ما ضربت سره د دینه چې ما منه ده ما ضربت الا ضربا منه ده ولی على ان يكون المصدر تاکید په دې کې دا مصدر تاکید د پاره ده او ان ظن الا ظن کې دا مصدر د پاره تاکید نه بلکې نوعیت ده لان مصدر ضربته لا يحتمل غير ضرب ځکه مصدر دا اي وای ما ضربت الا ضربا ویل ولې صحیح نه دي ځکه دې ضرب نه مراد د ضرب د کم چې د مخ ذکر ده نو دا مستثنا د مستثنا منه نه وځي چې دې ما ضربت ما غنه دی والا مگر وهله مې نه اول و نه دی والا به وهله مې نو دا ته نه سیږي پوه شو او کته دې شو چې ما ضربت الا ضربا شديدا ما غنه دی والا مگر وهله مې خلق معمولی مولا پوه شو به معنی لا يحتمل غير حتى يصل والمستثنى منه او مستثنى منه يجب ان يكون متعددا دلیل پر دا ضروري چې دا متعدد وي ليشمل المستثنى وغيره تبارك دا مشتمل شي مستثنى او غير ذلك وكما ان التنكير الذي في معنى البعضيه يفيد التعظيم ولکه څنګه لکه کله چې کنه د بعضیت دا معنی نه دا هم د تعظیم فائدہ ور کوي دا بعض نه بعض ټکه دا بعض ټکه دا هم د تعظیم لپاره فائدہ ور کوي
لکه الله تعالی ورفع بعضکم فوق بعض درجات او چې تکړي بعض استاذ نه لګي دا بعض چې اندر لپاره تعظیم راغله وکما ان التنکیر لکه څنګه تنکیر الذي في معنى البعضیه کوم چې په معنی د بعضیت کې وي یعنی بلې ته چې لګه معنی ته واخلا دا فائدہ تعظیم ورغی فكذلك صریح لفظ البعض دا رنګ صریح لفظ بعض هم دا تعظیم پیدا کوي لکه الله دا قول ورفع بعضكم فوق بعض ورفع بعضكم نه ورفع بعضكم فوق بعض درجات اي اراد ببعض محمد صلى الله عليه وسلم فوق بعض نه مراد بعضكم نه لونی بعض مراد چندا حضور صلی الله علیه وسلم ده ففي هذا الابهام فدي ابهام کې من تفخيم شانه دا الله تعالی د پیغمبر علیه الصلاه والسلام لوی شان دا فضیلت او اعلی قدر او دا لوی قدر دا ذکر کړی شوی د مالای فچ مخفینه ده لکه